السلام علیکم ملګرو. پرون حریم شاه یو ځل بیا ټویټ کړو چې دا پیر مریم نواز د پاره سپیشل ټویټ کړو چې زه به مریم نواز د پاره یو ویډیو جاری کوم. دا به یو داسې ویډیو وي چې دا په شریف خاندان باندې یو غوغا جوړه کی. دا به شریف خاندان باندې اور بلکې داسې یو ویډیو به زه جاری کوم. بیا ټیک شپږ بجې پرون مازیګر ماښام شپږ بجې حریم شاه هغه ویډیو جاری کړی چې په خپل ټویټر اکاونټ باندې هغه ویډیو جاری کړی و. ویډیو سره حواله سره په هغه باندې هم په دې ویډیو کې ډسکشن کو. هغه نه علاوه د عمران خان حواله سره هم څه نوي اپډیټس دي چې به هم په دې ویډیو کې تاسو سره شریکيږي چې عمران خان په جیل کې کم حال لې په کم حال باندې دی او دین علاوه عمران خان په جیل کې خپل وکیل لطیف کوسا سره هم ملاقات شوه دی. په هغه باندې به هم لګ ډېرې خبرې کیږي. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. حریم شاه چې کوم ټویټ کړو سهار نه ټویټ کړو چې زبرستو د مریم نواز لپاره یو سپیشل ویډیو جاری کوم چې بیا ټیک شپږ بجې باندې د مریم نواز د پاره ویډیو جاری کا. خو په دغه ویډیو جاری کولو دوران کې هغه ویډیو کیپشن چې کوم لیکلو و ترې دا لیکلو چې دا صفدر چې کوم دی د مریم نواز چې کوم خاوند دی صفدر آوان دغه دویمه ښځه هم شته. هغه دویم واده هم کړی چې د ښځې زرینه صفدر نوم دی. دا ویډیو جاری کړی و. دینه علاوه یو زوی هم دی چې دغه اذان صفدر نوم دی. او وایي که چېرې زه دروغ وایم نو نواز شریف دی د خاندان د نواز شریف د خاندان اني کس راپاسي او زماره د خبرې تردید دیو کی مریم نواز د راپاسي او زماره د خبرې تردید دیو کی. چونکه تر اوسه پورې د مریم نواز د فیملی د شهباز شریف دی د نواز شریف دی د خاندان دغه ویډیو حواله سره هیڅ قسم خبره نه دراغله چې آیا دا حقیقت ته صفدر آوان دویم واده کړی دی او کنه د کې څه حقیقت نشته. تر اوسه پورې دا غي دا مطلب څه ویډیو یا څه پیغام یا څه میسج یا څه ټویټ تر اوسه پورې د مریم نواز دی طرف نه دراغله. خیر دا خو د حریم شاه د طرف چې کوم دا خو هغه خبر مې تاسو سره شریک کو. دینه پس پوس راسو جی عمران خان حواله سره عمران خان تاسو له معلومه اٹک جیل کې په 5 اگست باندې گرفتار شوی دی. همایون جج همایون دلاور چې کومه فیصله سونه وکړې و توشه خانه کیس کې هغه الریډي ډیټیل تاسو له معلوم دی. خو پرون د عمران خان چې کوم وکیل لطیف کوسا هغه د عدالت د طرف اجازه ملاو شو چې ته عمران خان سره ملاقات کول شي. عمران خان سره ملاقات کولو نه پس لطیف کوسا یو خپل پریس کانفرنس هم کړی دی چې د ملاقات حواله سره خبرې شوې چې هغه الریډي بیګما یو ویډیو تاسو سره شریک کړی و چې هغه کې لطیف کوسا سره مطلب چې سټیم لطیف کوسا عمران خان سره ملاقات لاړو او ملاقات د جیلر په کمره کې کېدو. نو جیلر ورسره یو کانسټیبل هم کېنلو چې په هغه باندې لطیف کوسا اعتراض وکړو او ډېر سخت الفاظ یو بل استعمال شو چونکه هغه الفاظ خو ما په خپل ویډیو کې نو شریک کړي او نه زه شریک کول غواړم. نو هغه نه پس لطیف کوسا چې کوم هغه کانسټیبل د کمرې نه بهر کو عمران خان سره یوازې ملاقات کړی دی. په دغه ملاقات کې لطیف کوسا عمران خان سره د عمران خان چې څومره هم کیس دي توشه خانه کیس شو القادر ټرست کیس شو او نیب ترمیم چې کوم د الیکشن کمیشن په چې کوم کیس جوړ کړی دی الیکشن کمیشن چې کوم مطلب وای توهین شوی دی هغه کیس هم په عمران خان باندې جوړ دی. عمران خان باندې تر اوسه پورې تقریبا 200 پورې پرچې کټ شوي 200 پورې اف ای آر دي. د کې اوس حقیقت شته کنيشته دی خو مال کمپلیټ علم نشته خو په میډیا باندې دا خبره چلی چې عمران خان تر اوسه پورې 200 پورې پرچې کټ شوي دي. خیر 200 پرچو خبره دي چې موږ نه کو خو لطیف کوسا عمران خان سره ټول کیسز ډیسکس کړی دي او لطیف کوسا عمران خان لا دا یقین دهانی ور کړی دا چې زه به هر کیس کې تاسو سره ولاړم او مال پته را چې ته بی ګنای او د ستا سزا چې کومه ده دا قانوني نه ده. نو زه ځکه تاسو سره لړاویږم لطیف کوسا ولې چونکه لطیف کوسا د عمران خان د پارټۍ سړی نه دی. لطیف کوسا چې کوم دی د نواز شریف خلاف هم مقدمه لړاو کړی ده د زرداری سره هم مقدمه لړاو کړی دي او دا پر عمران خان سره چې وګه په وګه ولاړ دی. نو لطیف کوسا لا پته را چې عمران خان د سزا چې کومه ده دا قانون مطابق نه ده. نو ځکه عمران خان سره ولاړ دی. نو عمران خان له دا یقین دهانی ور کړی دا چې زه به تاسو سره ولاړم او مال د ستا د کیسز د هر څه په تر چون کې تاسو له معلومه د عمران خان یو خپل وکیل خواجه حارث چې کوم دی عمران خان په نیمه کې پرې خېده او د ټول کیسونو فایلونه د عمران خان قانوني ټیم تر لګلې دي او خپل ځان سیټ لکړی دی. نو لطیف کوسا چې کوم دی عمران خان سره ملو شو او دا یقین دهانی ور کړی دا چې د خواجه حارث فکر مکو او زیم زبرستا کیسز لړاوم. جی ډیره زیاته مننه. والسلام.